تاسو ډیرو ملګرو ته پته ده اور دغه اصل کې ما پیغام د حکومت ته دی تا نومبر کې غالبا 15 یا 17 18 نومبر نه قطر کې د فیفا ورلد کپ شروع دی چې کوم سوشل میډیا سره ټچ ملګری دی هغه ته پته ده او تاسو پته شته چې د قطر دغه کم کردار ادا کو پورا دنیا ته یو پیغام ورکو مونږ سره اټم بم دی مونږ هغه کارونه نه دي کړی غي سره اټم بم نشته بیا هغه کارونه یو کو چې غي ته سلام کول پکار دی خراج تحسین پیش کول پکار دی ورلد کپ کې پورا دنیا کفر ته اعلان وکړو چې زکاتر په روډونو باندې شراب سکل حرام دي نه منع دي دا بنس کیسو داسې لباس په زنانه نه اچي چې غبر بندوي او چې کله د فیفا ورلد کپ افتتاح کیږي هغه کې یو مشوم دی غانم المفتاح پونه مزوره دی هغه نه یو انګریز ته پوس کی چې دا ټوله دنیا کمیونټي به څنګه یو پیش باندې راجم شي هغه ورته الحمدلله د قران د سوره حجرات آیات پیش کی چې الله رب العزت د قبایل نه دی پیدا کړی مګر دې لپاره چې تعارف وشي ان اکرمکم عند الله اتقاکم الله پنځ باندې هغه زیات نشته چې چا کې تقوا ډیره وي او استاد د یو پی ایس ال سر خورل کیږي کال کې یو ځل چې چرته د دنیا ډمان دی غدل تر غلی هغه نه عبرت حاصل کا دې ټمبه باندې کیسه قبر ته وړو ځان سره طاقت ته در سره پاور دی دنیا ته اسلام او خیاله څنګه قطر وخیلو منځري د مساجد د شیشو ولا جوړ کړی دي سټوډیم کې دنه او بل ورځ ما یو کلم کتلو چې د مساجد د شیشو ولا ځکه جوړ کړی چې د دنه موس کې بارو ته انګریزان ولاړي چې دا کام عمل دی الحمدلله دوه ډېر خلک الله پاک اسلام کې داخل کو ایرپورټونو کې په روډونو باندې سټوډیمو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکوړي احادیث لګولي سباب المسلم فسوق مسلمان ته کذل کول فسق د مسلمان قتل کفر دی انما الاعمال بالنیات کلی احادیث ورکوړي غي لګولي دي انګریزان غا پړي مختلف شبو کې ترجمه پورا دنیا نه الحمدلله عالمان راغوختي دي هر شبه ولا بل ورځ ما یو کلیپ اوریدلو پاکستان نه دوه تبلیغي جماعت تللی دي الحمدلله اور چې الته کم دی وخت کې صدر دی یا بداو چې بادشاہ دی تمیم بن احمد الثانی اغه نوم دی هغه په خپل لاس باندې هغه یو واتس اپ میسج کړي هغه وایرل شوی دی وای موږ چې کله قطر تلړو غي د پته ولګي چې پاکستان تبلیغي جماعت راغله وای زموږ د اوله ورځ شپې روټه موږ ته شیخ تمیم په خپل باندې کړي ده وای به روختلو وای پاکستان کې ما ملتان کې وخت لګولې دی رایوند تر غلې خو زه عام سړی په حیثیت سره رزم الته څه چنه پیژندل چې زه د قطر شیخ یم او قطر بچي مالاس کې ده هغه جماعت علیکم اکرام کړي به ورته ترتیب جوړ کړي چې تاسو به دې انداز سره مهنت کوي وای به موږ مسجد ته وختلو چې کله موږ شوې تعلیم تاسو وکي هغه امیر سي وای چې زه وجړې دم چې دا عرب دی دین دینه موږ ته راغلي دي نن دې موږ ته چې ته موږ ته تعلیم وکړه چې تاسو تعلیم موږ وورو دسه غیرتی حکمرانان پکار دي اور کله ته خزیرو باسا یو آزادی مارچ کو میرا جیسا میری مرضی پتہ نشته څه غول غوشې دي اسلام آباد کې نه کیږي نه دسه اټم بم باندې خبر ته وړو ځان سره د اسلامي جمهوریت پاکستان په د نوم باندې تندر وګرځي دي سره کیسه اکم پیغام قطر ورکړه دا پیغام ته ورکا موږ ممبر او محراب کې زموږه ذمہ داری ده گلی چوک اسلام بینول غا زموږه ذمہ داری ده الحمدلله هر ځای کې بیان کړی چې موږ چا پروا نه کو نه د صدر پروا کو نه د وزیر اعظم کو نه د بل چا پروا کو موږ خپل ذمہ داری ګڼو خو ستاسو سره ذمہ داری جوړیږي کنه او بل تاسو ته عجیب خبر وکم چې دی وخت کې کم د قطر شیخ دی کم بادشاہ دی شیخ تمیم بن احمد آل ثانی دا د قبیله بنو تمیم نه دی اور د بخاری شریف روایت دی 2543 باندې امام بخاری سے نقل کړی دی غا وی چې کله دجال دنیا ته راشي وی تاسو د بنو تمیم قبیله ډیر زیات قدر کوي صحابه کرامونه تاسو کو د ابو هريره رضی الله عنه روایت ورته یا رسول الله ولی هم اشد امتی علی الدجال دجال خلاف ټول سخت جنگیدل ولا خلق بنو تمیم خلق وي دا اعزاز قطر ته حاصل دی الحمدلله نن ټول دنیا کفر یو طرف ته دا قطر په مقابله کې تاسو پته شته یورپ کې بقاعده اور باندې کانفرنس وشي چې دا ورلد کپ نیمه کې ختم کې الته کې موږ ته د شرابو اجازه نشته د زنا اجازه نشته د ترانسجنډر اجازه نشته د نر سره واده او خزي سره واده دا ازادي غواړي اوسه پاکستان کې د اسو مشتمل کې په دې اکټ باندې کار روان دی پاکستان کې نردا ماحول جوړي صبر وکړه هغه یې هوی نه مانی هغه چې دا باندې کې دا د قران او د حدیث خلاف دي مونږ 28 ورځو کې تاسو پر خپل تهذیب او ثقافت نشو پرې خوده او زمونږ دا پښتون دا غیرتی دا چې یورپ تلل شي میاشتې بعد بیا پینټ شټ چولی ګیره بریتی بیا نه وي خپل تهذیب ثقافت عرب نه پری دي او ته میاشتې تلل شي بیا درس بدل وي
ندی شیخ تمیم د دې خلکو تعریف پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی دی. یو روایت کې دا راغلی. دیم حدیث کې ور سره غلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو روایت کې راغلی چې کله د بنو تمیم صدقات پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترالو به د دو تعریف کو چې هذه صدقات قومنا دا زما د قوم صدقات دي. او درې ور سره دی حدیث کې راغلی حضرت عائشہ رضی الله عنها سره وینځه وغه د بنو تمیم نوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو فرمایلو عتیقیها دا آزادک فانها من ولد اسماعیل ولید د ولد د اسماعیل علیه السلام د اولاد نه دي. دا بنو تمیم دا د ابراهیم علیه السلام نسل کې راغلی دي. اور دیکھیں اقرب بن حابس رضی اللہ تعالیٰ نو ډېر صحابه کرام لوی مفسرین محدثین فقها علما الله پاک په دې خندانونو قومونو کې پیدا کړی دي. اور ان شاء الله ثم ان شاء الله موږ د الله ذات نه امید دی کله چې د جلی فتنې رضی د قطر شيوخ اور د بنو تمیم به ان شاء الله د دوی سره مقابله کوي ان شاء الله. او تاسو هم لاس کې د امام مهدی جنډا راواله ان شاء الله ثم ان شاء الله زما د علماء دیوبند دا لشکر دا قافله دا تبلیغی جماعت دا امارت اسلامی افغانستان دا صوفیا دا خانقاه اور دا سیاسی علما د علماء دیوبند دا جنډا به ان شاء الله موږ به سفر کوم اور دا جنډا به ان شاء الله امام مهدی سره به موږ صف کې ودرېږو ان شاء الله. علماء حق نه من پر نه دی دا پیغام درته دا درکول غواړم دا نه چې یورپ ته دوبۍ ته بل یورپ ملک تلاش شي بیا د مذهب اور مسلک هر څه بدلی بیا د بل چا په مذهب باندې روانې درته پته نه لګي ګمراه تباہ او برباد وي. علماء دیوبند الله پاک درکړي مونږ الحمدلله دې باغ ته وینه ورکړي خو چې دوی ته منه دې پرې خودلې ستانه به وینه کور مطالبه کوي وینه ورکې دا باغ به چې دوی ته نه پرې دی زما وینه دې باغ ته ضرورت دی زما وینه د دې نه قربان ده الحمدلله مونږ عزم کړی دی ته به هم د عزم کوي اور د عزم سره به میدان ته وځي علماء سره به اوږه په اوږه قدم په قدم به سفر کې اوږه په اوږه شانه به شانه به ودرېږي ان شاء الله د دین اسلام دفاع وکوم ان شاء الله کوو به ان شاء الله کوو به ان شاء الله چا د اعظم کړي لګلاس اوچت کې الله پاک خپل اعظم وخی مونږ به ان شاء الله آینده خپل ژوندۍ کې انقلاب راولو کما ژوندۍ رن الله پاک غوړي هغه ژوندۍ به تیرو ټیک ته کنه ان شاء الله.